بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم. یوشتمه سپارې په دې آیت کې راغلي دی کې چې درې قسمه هغه خلق دی. یو دا چې فمنهم ظالم لنفسه، او دویم دی ومنهم مقتصد، او دویم راغلی دی سابق بالخيرات راغلی دی. الله وی ذلك هو الفضل الكبير. دغه درېونه علما بعضې وایي چې اول مراد هغه کس مراد دی چې هغه صرف قرآن یاد کی په حفظ باندې. دا دویم را مقتصد نه مراد چې دی بعض علما وایي چې دې نه مراد قاری قرآن دی چې هغه د دې حروف د دې چې دی تجوید هغه زده کی. او دا دریم سابقون بالخیرات نه مراد علما دي چې کوم د قرآن علم زده کی او قرآن باندې عمل وکړي، نغت مراد دی دا درې مې ډلې نه. نو لهذا دغه الله وایي د آخرنۍ دا هو الفضل الکبیر، دا د الله ډېر لوی فضل دی. بیا الله فرمایي جنات عدن یدخلونها. بعضې په ذهن کې راځي چې ومنهم ظالم لنفسه، چېرته دوزخ ته به ځي، او دا دویمه چې دی نیکۍ او بدۍ برابر دي، نو دی به د جنت او دوزخ په دی پولئ. او دا درېمه ډله چې دی به جنت ته ور داخلېږي. دا الله فرمایي چې جنات عدن یدخلونها، دغه درې ډلې الله تعالی به دی جنت ته داخلوي. یحلون فیها من اساور، الله به دی ته د هغې نعمتونه او لولې بنګلې او نعمتونه خوشحالۍ به الله دی ته ورکوي جنت کې. نو پکار دی حدیث کې راغلی چې موږ تاسو خپل بچي اول د علم دپاره ورکړو چې عالمان دې جوړ کړو. لکه حدیث کې راغلی چې کن عالما او متعلما، خپل عالم جوړ شه، که خپل نه نو څوک خپل اولاد کې هغه عالم جوړ کا. او خادما یا دې خدمتګار شه، او محبا یا دې عالمانو سره نیکانو سره بزرګان اولیاء کرامو سره هغوی سره مینه وساته. که داسې نشي کولی، نو حدیث کې راغلی چې ولم تکن خامسا فتهلک، پنځم وجوړېږئ، یعنې دې سره بغض او مخالفت او بدنیتي مه کوه ورنه هلاک پشي. نو موږ تاسو له پکار دی چې دې ورځو کې مدرسې داخلې شروع دي چې خپل بچي د مدرسو کې داخل کړو. څوک د حفظ دپاره غواړي حفظ دپاره یې وباسو، که حفظ نه یې تجوید دپاره حفظ یې کړی تجوید دپاره داخل کړو مدرسو کې، قاري ته جوړ کړو. او که دا نه نو پکار دا چې موږ تعلیم یې کړی چې موږ علم دپاره هغوی وباسو. نو قرآن او د حدیثو علم زده کړي، دنیا کې ولې الله تعالی عزت ورکړي، او آخرت کې به هم الله تعالی لوی لوی نعمتونه دی له الله ورکوي. نو پکار دی چې موږ د علم دپاره خپل هغه اولاد وقف کړو. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. برحمتک یا ارحم الراحمین.